अस्सलामुअलैकुम। हम पश्तून खबरों सरा ज़ेम रुशना ज़मीर او زه يم شاه سلیم جهان د ټول ناول به وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा शीरी मज़ारी गिरफ्तार। पज़मका कब्जा केस के द पंजाब एंटी करप्शन टीम शीरी मज़ारी गिरफ्तार खड़े। द इस्लामाबाद पुलिस हम द एंटी करप्शन लखवा द शीरी मज़ारी द गिरफ्तार तस्दीक खड़े थे। د شيري مزاري ګرفتارۍ خلاف باندې نن احتجاج کوو. زموږ سینیئر لیډر شيري مزاري د کور نه بهر ګرفتار شوی. زموږ تحریک په مکمله توګه پرم نه دی. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د شيري مزاري په ګرفتارۍ رد عمل وای سبب د کور کمیټې اجلاس کې د لانګ مارچ اعلان کوم. د شيري مزاري خلاف مقدمه د بزدار حکومت کې جوړه شوې. زنیب د خپل پلار نواز شریف وړاندې گرفتار کړم. عمران خان 13 ورځ په معنا بلکې د پاکستان په میندو او خويندو حمله کړې. د مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز پریس کانفرنس کې وینا وای د نواز شریف لوریم ما سره سیاسي مواد دومره دي چې راته د ذاتی حملو ضرورت نشته. په شيري مزاري د کرپشن الزام لګول نه لوی ظلم با نور سوي. ویل کېږي چې اوس وکسان به ګرفتارول شي. اطلاعات او نشریات پخوانی وزیر فواد چودھری میډیا سره خبرې وای د شيري مزاري ګرفتاری ذاتي ده او د سره به غلط پیغام زی. د شيري مزاري په ګرفتارۍ د مسلم لیگ نون موقف هم مخې ته راغلی. داغه ګرفتارۍ سره زموږ هیڅ تعلق نشته. په شيري مزاري پزماکا قبضه کولو الزامونه دي. د مسلم لیگ نون رهنما عطا تارړ وینا وای د پنجاب انټي کرپشن کې د شيري مزاري خلاف مقدمه درج شو. تحریک انصاف لخوا د شيري مزاري ګرفتاری خلاف ټول ملک کې د احتجاج اعلان. د پاکستان تحریک انصاف رهنما اسد عمر د شيري مزاري د ګرفتاری په سخت ټکو کې غندنه کړې. وای امپورټډ حکومت په مکمله توګه ناکامه شوې ده. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के अदालत के पेश. मासरा द हराम पैसा निश्ता टोल असासे में FBR के रजिस्टर दी. द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वैना वाई लंदन के जमा खिलाफ तहकीकात शुवी बेगुनाह साबित शुवी. حکومت په هر صورت خپل آئینی موده پوره کوي. کوشش وکوم چې د ولس ذات نه زیات خدمت وکړم. د پنجاب وزیر اعلی حمزه شهباز شریف لاهور کې میډیا سره خبرې. حمزه شهباز وايي د مریم نواز متعلق د عمران خان خبرې داغه د منفي ذهن عکاسي کوي. د پخوانی صدر آصف علي زرداری لخوا د مریم نواز متعلق د عمران خان د الفاظو په سخت ټکو کې مذمت. آصف علي زرداری وايي د چاکورونو کې چې میندې او خويندې وي او وی داسې ژبه نه استعمالوي. مونږ لا په سیاست کې دومره لاندې تلل نه دي پکار. که IMF سره معاهده ونکړې شو نو معیشت به متاثر شي. عمران خان د مریم نواز خلاف غلط لفظونه استعمال کړي. د اتحادی حکومت فیصله ده چې حکومت به آئینی موده پوره کوي. د داخله وزیر رانا ثناء الله وینا وای د ګرانۍ جن به قابو کوو. पाकिस्तान ला په هر کچا امریکای سره رابطه ساتل پکار دي. د افغانستان معیشت مکمل تباہی با افغانستان پاکستان او نړیوال رورولې لپاره هم تباہی وي. د خارجه چارو وزیر بلاول بھټو بیان وای د افغانستان انساني بحران ته په سمدستي توګه د مخنیوي ضرورت دی. الیکشن کمیشن د آینده انتخاباتو تیاری شروع کړو. الیکشن کمیشن د اومي مردم شماري حتمی نتیجې متعلق اداره شماریات ته مراسله لیږلي. الیکشن کمیشن د اکتوبر اخره یا نومبر په لومړۍ هفته کې انتخابات کولو ته تیار. पाक फौज टोल मुल्क के द सख्त गर्मी ना मुतासिर इलाकों के वी शीट व्यू सेंटर कायम करी.
पत्थर और चोलिस्तान इलाकों खसूसी तवज्जो वर्कड़े शवे द पंजाब मुख्तलिफ इलाकों के हम हीट व्यू सेंटर व खपलकार शुरू करे द ISPR वाइना वाई द पाक फौज डॉक्टरान और पैरामेडिक्स द इलाज सहूलतुना फराहम कवी او د ملک زیاتره علاقو کې نن د ګرم موسم پاتې کېدو پیشنګوئی بالای خیبر پختونخوا ګلګت بلتستان او کشمیر کې د باران امکان د موسمیاتو محکمې وینا وايي نن زیات نه زیات د جای حرارت لاړکانه کې یو کم 50 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. مهم خبرونه تاسو کتل تفصیلی خبرونه د وړې شاندمې نه پس موږ سره اوسئ. हम पश्तवन खबरों की यौजल ब्याहर कले उड़ान दिखो द खबरों तफसील द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौ मशरा शीरी मजारी पजमको द गैर कानूनी कब्जे पर यो केस की निवल शविदा د شيري مزاري لور ایمان مزاري وایي چې مور اسلام آباد کې کور څخه بهر نیولې شوې ده. د پی ټی آی مشرانو د شيري مزاري نیول سیاسي انتقام بللې. د پی ټی آی مشر د بندیدنۍ خلاف د پنجاب پولیس لخوا نیولې شوې ده. په شيري مزاري الزام دی چې د پنجاب په راجنپور کې په دوکا پزمکو قبضه کړې ده. د گرفتاری خبر وروسته د پی ټی آی ځینې مشران او کارکنان هغه پولیس سټیشن ته ورغلي چې شيري مزاري پکې ساتلي وه. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د شيري مزاري په گرفتاری رد عمل کې عمران خان ویل چې زموږ سینیئر لیډر شيري مزاري د کور نه بهر گرفتار شوی. د ویل چې زموږ تحریک په مکمله توګه پرم نه دی او سبا به د کور کمیټې اجلاس کې د لانګ مارچ اعلان کوي. د مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز ویلی دی چې د شيري مزاري خلاف مقدمه د بزدار حکومت کې جوړه شوی و او ځن نائب د خپل پلار نواز شریف وړاندې گرفتار کړي. د یو پریس کانفرنس په وخت د مریم نواز وینا وا چې عمران خان 13 ورځ په معنا بلکې د پاکستان په میندو او خويندو حمله کړی و. भी मुझे इमरान खान का नाम लेना पड़ता है तो मुझे दिली तकलीफ होती है क्योंकि ये शख्स उसका इस काबिल नहीं है कि मैं इसका नाम लूं. और मुझे कोई हैरानी नहीं हुई जब इमरान खान साहब ने मेरे खिलाफ वो नाजेबा कलिमात अदा किए. मुझे आप ये देखें कि वो मेरे वालिद की उम्र के हैं, मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ. तो जब उन्होंने ये बात की है तो उन्होंने मुझ पर अटैक नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान की बेटियों को पर बहनों पर माओं पर अटैक किया. नौजवानों को जो उनके जलसे में खड़े थे उनको आपने क्या पैगाम दिया? आपने उनको ये पैगाम दिया कि आपके इर्द गिर्द जो माएँ बहनें बेटियां हैं उनको इस नज़र से देखा जाना चाहिए. मैं आपको कभी आपकी ज़बान में जवाब नहीं दूंगी, लेकिन जब पाकिस्तान के अवाम के इस्तेहसाल की बात आएगी, पाकिस्तान की मईशत की बर्बादी की बात आएगी, आपकी नालायकी नाअहली से मुल्क को तबाह करने की बात आएगी तो मरियम नवाज शरीफ आपको छोड़ेगी. د پنجاب وزیر اعلی حمزه شهباز د پاکستان تحریک انصاف رهنما شيري مزاري د فوري رها کولو حکم جاری کړی دی. هغه ویل چې د یوې ښځې په حیثیت شيري مزاري د عزت او احترام وړ ده. د هغې د رهایي حکم مې ورکړی دی. د هیڅ یوې مېرمنې گرفتاری د ټولنې د روایاتو سره سم نه ده. حمزه شهباز ویل چې د شيري مزاري په گرفتاری کې ملوث د انټي کرپشن عملې پر ضد تحقیقات کېدل پکار دي. که د تحقیقاتو لپاره گرفتاری نه بغیر بل لار نه وي نو قانون به په خپل لار جوړه کړي. حمزه شهباز ویل د شيري مزاري د گرفتاری د عمل سره اتفاق نه لرم. مسلم لیگ نون د سیاسی جماعت په حیثیت د ښځو په احترام یقین لري. پخوانی وزیر داخله فواد چودھری ویلی دی چې ویل کېږي 200 څخه زیات خلک به گرفتار کولی شي. د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودھری میډیا سره خبرو کې ویلی دی چې دا د تحریک انصاف ډومبه او لویا گرفتاری ده او موږ چې کوم قانوني کاروایی کوله هغه به موږ خامخا کوو. هغه ویل چې د دین لوی ظلم بسوي چې په شيري مزاري د کرپشن الزام لګول شوی دی. ये इस तहरीक की सबसे पहली और सबसे बड़ी गिरफ्तारी है, कोई शुबा नहीं है. 700 लोगों के कह रहे हैं कि लिस्ट बनाई गई है और उसमें ये गिरफ्तारियां की जा रही है. ये हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है और अगर हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है तो फिर हमारी तरफ से भी ऐलान जंग है. وزیر اعظم شهباز شریف لاهور کې یو عدالت ته ویلي دي چې د قومي احتساب بیورو او نور ادارو د خلاف تحقیقات کړي خو هیڅ نه دي ثابت کړي.
वजीर आजम او د غزوی حمزه شهباز د خالی پورس په ناقانونه توګه د پیسو ګټلو یعنی منی لانډرینګ په یو کیس کې عدالت ته حاضر شوی. په دوانو الزام دی چې په ناقانونه توګه 14 ارب روپے ترلاسه کړي دي. شهباز شریف عدالت ته ویل چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا د برطانیې یو ټیم د خلاف تفتیش کړو ولې پکې بے ګناه ثابت شوی دی. شهباز شریف عدالت ته ویل 2004 کال کې د جلوتنې وروسته د پاکستان ته واپس راغلی نو کور سره حرام پیسې و نو ولې پاکستان ته واپس نیب او نورو ادارو 2 کاله زما خلاف تحقیقات کړي ولې هیڅ ورته په لاس نه دی ورغلي او یوې پیسې کرپشن هم نه دی ثابت شوی. د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیئرمین آصف علي زرداری او د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د یو قومي حکومت د جوړولو غوښتنه کړې چې ملک د موجوده بحران نه روباسي. د پیپلز پارټي په بیان کې ویلي شوی چې دواړو مشرانو اسلام آباد کې په یو ملاقات کې د عمران خان حکومت د موجوده بحران ذمہوار بللی دی. آصف زرداری او مولانا فضل الرحمن په دې متفق شول چې د واکمن اتحاد ټولو ډلو سره به مشورې جاري وساتي. هغوی ویل چې ټولې فیصلې به د اتحادیانو په مشوره وکړي شي. د جمعیت علماء اسلام مشر سره د ملاقات وړاندې زرداری د مسلم لیگ کاف مشر چودھری شجاعت حسین سره هم لیدلی وو. د واکمن اتحاد د مشرانو ملاقاتونو مقصد په داسې لارو غور کول دی چې ملک د اقتصادي او سیاسي بحران نه روباسلی شي. ملاقاتونه په داسې وخت کې کیږي چې عمران خان په حکومت دباو زیات کړي او د لانګ مارچ لپاره د پارټۍ د مشرانو یوه غونډه هم سبا د اتوار په ورځ پېښور کې رابللې ده. د داخله چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي دي که IMF سره معاهده ونه کړې شوه نو معیشت به متاثره شي. میډیا سره د خبرو په وخت د رانا ثناء الله وینا وه چې عمران خان د مریم نواز خلاف غلط الفاظ استعمال کړي دي. د ویل چې د اتحادی حکومت فیصله ده چې حکومت به آئینی مدعا پوره کوي. जो मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल है उसमें जो IMF का किरदार है, ये IMF का किरदार हमने नहीं क्रिएट किया, ये IMF के साथ मुआहदा हमने नहीं किया. लेकिन अगर IMF के साथ मुआहदा जो है वो कंटिन्यू नहीं होता तो मुल्क की इकॉनमी जो है उसको रिवाइव करना जो है वो फिर कोई जो है वो अजूबा हो सकता है, कोई मौजज़ा हो सकता है. इत्तेहादी हुकूमत का तमाम जमातों का ये फैसला है कि ये हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी, कि हम अपने इत्तेहादियों को सरप्राइज़ नहीं देंगे. जो भी फैसला होगा बैठ के बामी मशावरत के साथ जो है वो होगा. मशावरत के अमल में मियाँ साहब भी शामिल थे और उस वक्त वीडियो लिंक पे हमारे साथ थे. इसलिए जो भी फैसले हो रहे हैं और जो भी गुफ्तगू हो रही है वो हमारे पार्टी लीडर की मंशा के मुताबिक और उनकी इजाज़त से हो रही है. خارجه وزیر بلاول بھٹو نن د خالی په ورځ د چین په 2 ورځني سرکاري سفر بیجینګ ته رسیدونکی دی. بلاول بھٹو ته د دې دورې دعوت د چین خارجه وزیر وانګ یي ورکړو. دا د خارجه وزیر د کرسۍ سمبالولو نه پس د بلاول بھٹو اولنې غیر ملکی دوره ده. وزیر مملکت او نور اعلی چارواکي به خارجه وزیر سره د دې پلاوی برخوي. د خارجه وزارت یو بیان وایي چې خارجه وزیر په خپل چینایي هم منصب سره تفصیلی خبرې وکړي. دوه خارجه وزیران به د پاکستان او چین ترمنځ د دوه اړخیزه تعلقاتو جایزه واخلي. خبرو کې به پاک چین اقتصادي لار یعنی CPEC په منصوبو د کار تیزولو هم د نظر تبادله وشي. د نه علاوه به دوه غاړې په علاقايي او نړیوالو معاملو هم خبرې اترې وکړي. هم پښتون خبرونو کې اوس وخت شوی د یو وړې شان دمه. پام پښتون تاسو ته د یو ځل بیا هرکلی وایو او اوس وړاندې کوو پاتې خبرونه. د پاکستان فوج مشر وایي د سختې ګرمۍ له امله د ملک په ځینو برخو کې امدادي مرکزونه جوړ کړي. د خالي په ورځ د فوج په یو بیان کې ویلي شوي دا مرکزونه په هغو سیمو کې جوړ شوي چیرته چې د سختې ګرمۍ له امله خلک بېهوشه کېږي. د تفصیلاتو تر مخه په سند او بلوچستان کې 20 مرکزونه جوړ کړي شوي دي. دا په کراچۍ، حیدرآباد، میرپور خاص، بدین، دادو او د بلوچستان په ځینې برخو کې جوړ کړي شوي دي. دا امدادي مرکزونه د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوه په خصوصي هدایاتو جوړ کړي شوي. بیان کې زیاته شوی چې د پنجاب صوبې په کلیوالو سیمو کې هم مرکزونه جوړ کړي شوي دي. د مرکزونو کې د فوج ډاکټرانو لخوا عام خلکو ته طبي سہولتونه ورکول
ورکول کیږي. په دې مرکزونو کې دوايانې او نور ټول ضروري شیان موجود دي. د فوج په یو بل بیان کې ویلي شوي چې د بلوچستان په ډیره بوکټي ضلع کې خلکو ته د صفا اوبو سپلای لپاره هم 80 نه زیات ډرمان کې خودي شوي دي. سیمه کې 3.5 زره متاثره خلکو ته طبي سہولتونه ورکړي شوي دي. د صحت نړیوالې ادارې یعنی WHO چارواکو هم د متاثره سیمو دوره کړې ده. د ډیره بوکټي په سیمو کې هیزې او د خېټې د نورو بیمارو په اړه رپورټونه ورکړي شوي دي. د بلوچستان په شیرانی سیمې کې په ځنګلونو کې اور لګېدلې او تر دې دمه پې په قابو نه دي موندلې شوي. د پاکستان آرمي او FC لخوا امدادي کاروایانې جاري دي. وفاقي حکومت د بلوچستان حکومت سره د اور قابو کولو لپاره پوره مرسته کړې ده. د پاکستان رینجرز وینګ د بلوچستان حکومت په مشرۍ کې په امدادي عملیاتو کې برخه اخلي. د NDMA ترجمان ویلي دي چې د بلوچستان په ځنګلونو کې په اور قابو موندلو لپاره د هلیکاپټر استعمال هم کولی شي. NDMA لخوا د بلوچستان حکومت ته ضروري سامان ورکړی شوی دی او د نور امداد لپاره یقین دهاني هم ورکړې ده. د ځنګلاتو محکمې وینا تر مخه اور په تیزۍ سره خپریږي چې له امله د چلغوزو او زیتون بوټي په شمول ځنګلي حیات ته هم زیان رسي. د مردان پولیسو د اشتهاري ملزمانو او جرم کوونکو خلاف کاروایی کړې ده. کاروایی دوران 4 بدنام مجرمانو او د هغوی 7 سهولتکارانو په شمول د 53 شکمنو کسانو څخه په دروند مقدار کې وسله برآمد شوي. دا کاروایی د حکومتي احکاماتو او د DPO عرفان الله خان د خاص هدایاتو لاندې ترسره شوي. نیولي شوي کسان په سختو مقدمو کې مطلوبو دغه کاروایانې د هوتي، تورو، تخبایی، بایزې او چورې تھانو په حدود کې شوي دي. نیولي شوي مجرمانو څخه یو کلاشنکوف، 14 تمانچې او ګڼ شمېر کارتوس ترلاسه شوي دي. بنو کې د ډیوټۍ نه د غیر حاضرۍ او د سرکاري سکول خراب حالت پر ضد د چارواکو خلاف کاروایی ترسره شوي. د ګورنمنت های سکول بکخیل 8 کلاس 4 د نوکرۍ څخه برخاست کړي شوي دي. تفصیلاتو مطابق په برطرف شوي کسانو کې 3 چوکیداران، یو مالی او یو خاکروب او یو نائب کاسد شامل دي. آپریشن دوران 14 استادان، یو جونیئر کلرک او یو لیب اسسټنټ هم معطل کړي شوي دي. د مې په 19مه د بنیادي او ثانوي زده کړو څانګې ډایرکټر د سکولونو ناڅاپه لیدنه وکړه. د لیدنې په موقع د غرمې 12 بجې سکول کې یو طالب علم هم موجود نو. په دې اړه ډایرکټر د تعلیم سیکرټري ته مراسله هم لیږلې ده. د فلسطین په مغربي جنین ښار کې د چاپې په مهال په ډزو کې 19 کلن فلسطینی ماشوم شهید شوی او یو بل ماشوم سخت ژوبل شوی دی. د فرانس خبري ایجنسۍ ادارې له مخې د فلسطین د روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې اسرائیلي فوجانو د خالي په ورځ سهار په جنین کې د کډوالو په کیمپ چاپه وهله او ډزو کولو سره 19 کلن ماشوم قتل او بل 18 کلن ماشوم سخت ژوبل کړی. خبرونو کې وخت شوی د موسم د حال. د ملک زیاتره علاقو کې نن د ګرم موسم پاتې کېدو پیشنګویي شوې. د محکمه موسمیات مطابق بالای خیبر پختونخوا، ګلګت بلتستان او کشمیر کې د باران امکان دی. د موسمیات محکمې مطابق نن زیات نه زیات درجه حرارت لاړکانه کې یو کم 50 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. د یادولو وړ ده چې 13 ورځ د ملک ځینې علاقو کې باران ورېدو سره موسم خوشګوار شوی دی. د موسم حال سره هم پښتون خبرونه پای ته رسي. د نورو تازه خبرونو لپاره تاسو زموږ د سوشل میډیا پاڼې کتئ شئ. د لوی الله په امان.